ملک ابن دینار رحمت الله علیه فرمای چې یو شپه زه ویده یم او خوب وینم چې په ځنګل کې روان یم، ښایسته ځنګل دی، ونې بوټي دي، هر څه خشنه. وی روان یم چې مخې ته مې وکتل یو غټه اژدها د خولې وازه کړې ده. وی زه ترېنه په منډه شوم، وی زه په منډه یم او دا راپسې ده، زه په منډه یم دا راپسې ده. دې اژدها ته پته ولګېده چې په دې ځنګل کې د ده د خلاصېدو هېڅوک هم نشته دی. اژدها لږه په کلار شوه. وی مخې ته ګورم یو بوډا سړی ولاړ دی او بالکل خوځې ټول رپېږي. ما ورته چې زما لږ مدد وکړه، نو ما ته وي زه ستا مدد نشم کولی، خو یو ځای درته ښیم هلته لاړ شه او هلته چې کوم دی خلکه شیزونه ږدي، سامان ږدي، هلته لاړ شه. نو کېدای شي په هغه شیزونو کې تا ته یو شیز داسې میلاو شي چې هغه ستا مدد وکړي او د دې بلا نه اژدها نه ته خلاص شي. وایي چې زه لږ مخکې لاړم، ومې کتل وړه لور مې وه په ورکوټواله کې وفات شوې وه. وي هغه ولاړه ده. ما ورته چې لورې دعا سلام به بعد کې کوو، خو د اژدها نه مې خلاص که. وي هغې یو پوک ووهلو او اژدها ختمه شوه. ما دې تپوس وکړو چې بچې دا بابا چې ولاړو ده زما هیلپ مدد ولې ونه کو؟ نو ما ته وایي بابا جانا ابو، وایي دا بابا نه، دا بابا دا چې کمزور دا ستا ګناهونه دي، دا ستا نیکې دي، دا ستا نیکې دي، ستا نیکې دومره کمزوري دي چې تا د دې بلا نه نشي خلاصولی. او دا چې اژدها کموه دا ستا ګناهونه دي، یعنې تا د خپل ګناهونه دومره مضبوط کړي دي او نیکې دې دونه کمزوري کړي دي چې دا نیکې تا د دې ګناهونو نه نشي خلاصولی. نو ملک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې زه راپاڅېدم او زه ټول خوله وم او ما سوچ وکړو بیا ما توبه وکړو. ډېر لوی الله پاک نه ډېر لوی بزرګ وګرځولو، ډېر لوی بزرګ انسان شو بعد کې. هو عبرت په دې قصه کې دا دی چې لور د الله څه شی دی چې رحمت ته رحمت هغه اژدها نه وي خوب کې زه چې کوم دی هغه لور خلاص کړم.